الله براته داسې رزق راکوي انشاءالله په جنت کې. دا به پکې نه چې نن ټماټر پدې شو، دا به پکې نه چې نن اوړه ګران شو، دا به پکې نه چې نن چینی ګرانه شوه، ګیس ګران شو. دا الله تعالی به درته پراخ رزق درکوي او داسې رزق به داسې رزق به چې د هغې مونږه تاسو سوچ او تصور هم نه دی کړی. سوچ او تصور هم نه دی کړی. الله به راته داسې رزق راکوي انشاءالله په جنت کې. نو علما وایي یو جنتي کتابونه لیکي وایي دی به دته به الله یو جنتي ته به الله د دنیا د 40 پهلوانانو قوت ورکړي. د دنیا 40 پهلوانان او بیا یو جنتی کتابونه لیکي وایي چې خوراک کوي که نه نو په یو ټیم باندې به په منونو خوراک وکړي. په یو ټیم باندې به په منونو خوراک کوي، خو لیکن دا به پکې نه چې یاره سره بیا چې کم نه دا پکار دی دا، بلکې کتابونه لیکي وایي خوله به پرې راشي او ډیکار به واچوي، خو د هغې هم هغه بدبو به نه، هغه د هغې بوی به هم د مشکو او د عنبرو نه زیات خوشبودار به وي. د مشکو د عنبرو نه زیات خوشبودار هغه خوله او هغه ډیکار به وي. ټیک شوه؟ زمونږ خو نن چې دلته کې ډیکار واچوي که نه نو خوا کې ورسره څوک ټینګېدی نه شي. صحیح شو؟ الله تعالی به ورته دائما رزق ورکوي. دا بني چې نن رزق کم دی لږ وخوره، نن چې کم نن خیر دی ګزاره وکړه، نن یې چټنۍ سره وخوره. نه، الله تعالی به ورته پراخ رزق ورکوي او داسې رزق به چې په هغې رزق کې به چې کومه لقمه اخلي یا مخکینی لقمه کې به یو شانتې ذایقه وي، په دې رستنۍ لقمه کې به بل شانتې ذایقه وي. هغه ذایقې به پکې مختلفې محسوسې ذایقې به پکې مختلفي، خوندونه به پکې مختلفي، خو الله دې مونږه تاسو ورته بوځي. صدق الله العظیم.